ګران کتونکو علم خان شیرپور دی وخت د ډیسټریکټ هسپتال نه ستاسو په خدمت کې حاضر دی. موږ د اختر پروازو کې د پولیس خبرې کوو، موږ د آرمي خبرې کوو، د ځوانانو د قربانو خبرې کوو، د هغوی د ډیوټیو خبرې کوو، خو موږ کله خو د ډاکټر د ډیوټي خبره نه کړه، موږ د نرس د ډیوټي خبره نه کړه چې د نرس خو بچي وي، کوری وي، مور پلاری وي چې دغه ورځ په خپل کور کې د خپلو بچو سره او د خپل خاندان سره تېره کړي. د شپې د 8 نه واله د 3 بجو پورې ډیوټي، د 3 نه واله بیا د سهار پورې ډیوټي، د سهار نه واله بیا د 40 غنټې د نرسانې لګیا وي. یو نرس بیماره د هغې په ځای باندې ډبل ډیوټي کېږي. د ټولو خبرو مقصد مې دا دی ګرانو کتونکو چې اولاد هم ډېر خوږ وي. فرض که ما سره هم داسې واقعه وشي، هسپتال ته زه راشم نو زه په ډاکټر باندې ګزارونه کوم، کنځلې هم ورته کوم، ردې بدې هم ورته ویم. نرسه چې زمونږ د خور په ځای باندې هلته کې ناسته وي، هغې ته مونږ ردې بدې وایو، سپکې وایو. د چا به دا خوښوي چې یاره دلته کې دا دومره مریضان ناست دي چې یو مریض ته زه په ټیم ونه رسم، هغه ته ډریپونه خېږي او هغه بچي ته چې کوم دی نو دغه شي زیات شي. ګرانو کتونکو بېګا د شپې دغه شانتې یو مریض سره پلار راغلی دی او هغه مریض چې کوم دی ډاکټر ښه چک کړی دی، بیا دلته واټ ته راغلی دی. یوه نرسه چې کومه ده هغې ته لګیا ده ډرپ دغه کوي، بله نرس هلته په ټیبل ناست دی او هغه بل ماشوم ته کیلونه دغه کوي. دغه ټیم کې هغه تمانچه روباسي او رسا رسا داسې پې نیولې دی، د دې ځای چاچا راشي هغه د الله سو وخي تمانچه یو ډز هغه ځای کې لګېدلې ده. ګوره جي یو ډز دلته لګېدلې، یو ډز هغه ځای کې لګېدلې، مخامخ هغلته یو ډز لګېدلې دغه دی. دا زه تاسو ته ښیم چې دا وګوره، دا یو ډز چې کوم دی نو دا لګېدلې دغلته، دا وګورئ جي دا یو ډز دلته لګېدلې. زه بیا چې کوم دی نو زه تاسو ته ښیم چې دا خورکۍ کوم ځای کې ناسته ده، د دوی خورکۍ دا خپه چې کومه ده ګوره یو لاندې راغلې ده، دې ته وګوره جي دا ګولۍ دا په دې ځای لګېدلې ده. دې کې چې ګرانو کتونکو کومه نرسه جوبل شوې ده د هغې نرسې خوبي ورته ښیم یو خو اعلی کوالیفاید په دې 400 هسپتال کې د هغې نه زیات تعلیم چا نه دی کړی، په 18 ګریډ کې ده، په 18 ګریډ کې ده. او چې کله هغه تنخواه والي د هغې څه کار دی، بیا په دې غریبو مریضانو کې د نیمې تنخواه پیسې یعنې دوایانې په هغې کې تقسیموي. دا ما دلته د نرسانو وي، سټاف راته وویل، چوکیدارانو راته ووي چې موږ ډېر زیات خوشحال وو. دا د چا دوا وه ورسره چې رسا پې تمانچک دي او خدای هغه بچ کړې ده او په دې خپه باندې هغه جوبل شوې ده. ډېر افسوسناکه واقعه ده، په دې ډېر زیات بحث مباحثه کېږي. خو زه په دې موقع باندې خلکو ته دا وایم چې دا د اختر ورځ د اختر لومبنۍ ورځ وه چې خلکو غم ښادۍ کولې، کورونو کې وو، د شپې چا شوګیرې کړې وې، د ورځې وده وو. دا نرسه د شپې ډیوټي وکړي او سهار بیا چې کوم دی ډیوټۍ له راشي. موږ تنقید هم کوو په ډاکټر باندې، بلکل کوو، خو ټول ډاکټران داسې نه دي، ټولې نرسانې داسې نه دي، ټول سټاف داسې نه دی او یو سټاف هم دا نه غواړي چې زه ډیوټي کوم او د ډیوټۍ دوران کې یو ماشوم ته یا چاته تکلیف میلاو شي. نو په دې واقعه باندې راته ډېره لویه صدمه ده. بېګا چې موږ دا اورېدلې ده چې په واټ کې ډزې کېږي او نر مریض هغه چې هغه تښتېده سره د ډراپه. بېګا په دې واټ کې په مریضانو باندې قیامت تېر شوی دی. او بیا زه دغه نرسانو ته سلام کوم چې هغوی څونه په بهادرۍ سره د دې هر څه مقابله کړې ده، د هغوی کنځلې، د هغوی ردې بدې او بیا رسا رسا ډزې. نن په ټولو نرسانو کې خوف او خراس دی، یره ده. زه دا خبرې کوم خو دا زه یو عام کس یم، یا د ځوانان راشي او ځوانانو باندې دا ډزې وشي، نو هغه به زه یم چې په میاشت کې دا صدمه زما په ور باندې ډزې شوې په کور باندې، زه چې اوس هم درز سیکم، درز وورم، نو زه یم یاره څه چل شو. نو بېګا ډېر افسوسناکه واقعه شوې ده. دا دلته کې چې بیا ویم دا کومه نرس ته 18 ګریډ ته دا پروموټ کېږي، په دې ټول ډسټرکټ 400 کې د دې نه اعلی کوالیفاید نرسه بله نشته. او د ایماندارۍ دغه یو شناخت دی. دا خبرې دا زه د هغه سټاف نه ما اوس واورېدې، زه چې دلته رالم د هغه کلاسپورو نه ما واورېدې او زه د هغه کلاسپور هم ډېره زیاته مننه کوم چې هغه رامنډه کړي دي او تمانچه ترې بره تللې ده، دیوال لګېدلې دی، یعنې رسا یې وله په دې سر چې یاره زما ماشوم مري نو تا هم وجدم. نو دا د دې نرسې خوښه وه. ګوره دې
جهالت نه بروزو اکثره مونږ ډاکټرانو ته ناغوی موږ سره د دې خلکو رویې ټیک نه دي او د دې رویو په وجه باندې ډیوټۍ ته مړه نه کېږي ناغوی ریټایرمنټ والي بیا پرایوټ کلینیک کوي نو بیا ورته موږ د قصاب په نظر کې ګورو خو دا د معاشري دغه ځای ته بوتلي خو دې معاشري مینه وکړه نو په سرکاري هسپتال کې ډیوټي کوي اوس دا نرسه دې تعلیم کړی دی دې پسې شاته یو ډېر لوی خاندان دی او دا دلته کې مزدوري کوي مزدوري دا دلته مزدورۍ له راغلې ده دې ته دا نوکري هم ډېره ګرانه ده دا خپله ډیوټي هم ورته ډېره ګرانه ده او په دې ډیوټۍ کې موږ هغې سره دا ظلم او زیاتې کوو زه یم چې داسې ده چې په کور مې دا غم راغلی دی په کور مې چې خپل ځان سره داسې دا واقعه کومه راغلې ده ډېره افسوسناکه واقعه ده بل موږ بار بار وایو ایمرجنسي کې پولیس نه وي هر وخت داسې واقعات ایمرجنسي کې راتلی شي دلته پولیس زیات کړي شي ولې چې مریض کله ډېر دغه کې وي او هغه اولاد هم ډېر خوب وي هغه کس ته هم ګناه نشته خو دا کم کار یې چې وکړو نو دا اخري جهالت دی نو موږ بیا په ډاکټر باندې ګزار هم کوو په نرس هم ګزار کوو په ډسپنسر هم ګزار کوو په ټیکنیشن هم ګزار کوو موږ وایو چې دا کس راله تا مړ کړه ولې لږ شانته هغه لیټ شي لکه دې واټ ته وګوره دې رش ته وګوره دا د شپې هم داسې رشي دې کې به نرسه کوم ځای ته ځان رسي دوه نرسانې دي دې وخت کې دوه نرسانې ډیوټي کوي نو نرسه کم ته ورسي نو خو دلته یو مریض ګیله کوي او هغه مریض پوهېږي چېرې زه دا نرسه وینم نو لکه دا ډېره عجیبه شانتې خبره ده چې زه په دې باندې څونه بحث مباحثه وکړم نو هغه کمه ده خو بېګا په دې واټ کې چې دا کومه واقعه راغلې ده او د دې نرسې سره چې کوم څه شوي دي نو په دې راته ډېر زیات افسوس دی او دا ډېر ایمرجنسي واټ دی چې دې ته ماشوم اخري هغه دغه کې راځي چې اخري دغه کې وي او موږ دلته دا تپوس وکړو چې ډاکټر ورسره ښه خواري کړې ده بس مر خښ دی دې ځای نه تګ دی خو یوه نرسه کیلو نه لګوي بله نرسه د دې سره لګیا ده او هغه ټیم کې دا کومه نرسه چې په زخمي شوې ده دا څه 11 نیمې بجې د شپې دا واقعه شوې ده هغې څه تېر شوي دي هغې سره بلې نرسې باندې څه تېرېږي نور نرسان چې دا دې ځای ته راځي دا چې پریکټیکلي څوک څېږي که نه چې داسې د باندې ډزې کوي نو زه دې نرسانو ته سلام کوم د دې اختر پر ورځ باندې ډاکټرانو ته سلام کوم د دوی ډیوټي چې کومه ده لګیا ده شروع دي په ټولو هسپتالونو کې صرف د تنقیدونو نه به بروزو موږ د ډاکټر او د نرس او د دې خلکو ته په دغه نظر باندې ګورو او په هسپتالونو کې چې څوک ډیوټۍ کوي نو هر سړی به داسې نه چې به ډیوټۍ سره غل وي ډېر داسې ایمانداره نرس وي چې دا بېګا کوم د اختر په شپه د اختر پر ورځ دا دوی ډیوټي کړې ده دغه نرسې ته زه سلام کوم دا کومه چې جوبل شوې ده داد ورکوم او د خپل برپور حمایت چې کوم دی هغه ورسره ملګرتیا اعلان کوم چې ښه کلک در سره ولاړ یو کلک در سره ولاړ یو ټولو نرسانو سره خپله ډیوټي کوئ خو په ایماندارۍ سره کوئ د چا پروا مه ساتئ او دا راځي دا دې سره تړلې خبرې وي خو دا هغه خلکو ته ښیم چې بېګا د چارسدي په هسپتال کې د نرسانو سره څه شوي دي رسا پرې ډزې شوي دي په هسپتال دننه خو بیا هم هغوی همت نه دی بایللی او نن هم د چارسدي په هسپتال کې ټولې نرسانې خپلې ډیوټي کوي نو زه دې ټولو نرسانو ته په دواړو لاسو سلام کوم الله هم راته خوشحاله او بریالی ساته مننه